ويمحق الله الربا الله ختمي سود ويربي الصدقات اور الله زادوي صدقات والله لا يحب كل كفار اثيم اور الله نخوشي هر ناشکر گناہگارا ان الذين امنوا بشك اغا خلق چاچی ایمان راوڑی وعملوا الصالحات اور نیک عملوں کی واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة المنز قائم کی اور زکاة ورکی لهم اجرهم عند ربهم ددید پار اجر ددید رب وخاتا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نب پردی باندی پریشانی وی اور نب دی غم کی نوی دا سورة البقرہ آیت نمبر 286 آویا اور وہ آویا دی عزیزانو دے آیت مقصد دا سود آخری انجام اور خلاصہ اللہ وچی سود ہر سو دیر کے اگر کم دے دا سود سا مال نزیتی جی عزیزانو دنیا تجربہ کرے دا صدقات ورکول والا دیوالی مجلد اندلے دیوالی کرا غلی دی دا دنیا صدفات کرا غلی دی اگر سود خور را غلی دی دا قرآن پاک سر فرودی تاج کمپنی دا غرکم یو بلا کمپنی دا قرآن شریفون چاپول نو ډیر پیسې ور روانې په لکاو تعداد کې قرآن چاپوي خلکو ډیر پیسې پکې ولګولې اور بیا یو دم د سود په خوا باندې روانه سو دا کمپنی په ورځ کې تقریبا په زراو خلک به روزګار اسول ګرد خلک د پیمنٹ او د سود په نوم باندې پیسې ور دا اوس لږ وخت مخکې لز بکراچی کې داسې ډبل شاه پیدا سو مزاربت کې مفتیان پیدا سو نور ډیر کیسه پیدا سو خلکو د حلال او د حرام تمیز ختم کی کرولور فی اربور فی پکی ولګولې پش پکی خلک ګرد تباسل برباد سول یادو ساتي همیشه دغه خبره چې دیوالی سو درفدرسو د پیمنٹ او د سود خور په باری کې راځي صدقات ولا کله هم داسې نسی کېدلای اور الله رب العزت وایي چې زکات هم داسې سړی نه خوشوم چې هغه ناشکری کی سود کول د الله ناشکری ده الله 10 روپۍ درکې اور ته په زبردستی 100 روپۍ پیدا کړي دا ډېر ناشکری ده الله نه خوشي اور گناہگارا مطلب دا دی چې الله رب العزت تا ته د سود حرمت در بیان کړی دی ته بیا هم په سود کې تعویلات کوي او چې دا خو فلانکې کاروبار دی دا خو فلانکې طریقه ده دا خو فلانکې په سود کې تعویلات هم غټه ګناه ده چې د دې څخه غټه ګناه استه هم نه الله دې زموږ حفاظت وکړي بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي چې یو سړی یو خورما خیرات کی د قیامت په ورځ باندې الله به د یو غره په مثال باندې ورښکاره کوي ازم په قرآن کې ډېر اعلانات دي صدقات دپاره خو به هر حال یو کوچني درجه دا ده چې سړی صدقات ورکړي الله د کور عزتونه محفوظه کړي بل آیت کې الله فرمایي چې نیک عمل وکړي ایمان یې راوړي لمونځ یې وکړي زکات یې ورکړي دې ډېره غټه بدله ده یو شی په اسلام کې نه ضایع کېږي یو سړی ماخستن راپورته سو اودس یې وکړي لمونځ یې نه وکړي پاک نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د لمانځه ثواب بیا هم ورکړي عجیب خوبصورت اسلام دی یو سړی ماخستن مانځه بعد بستره کې په دې نیت پرېوتی اودس یې وکړي چې زه به تهجد المانځه دپاره پورته کېږم لیکن پورته نه سو الله نبی صلی الله علیه وسلم وایي الله پاک به د ته د تهجد د لمانځه ثواب بیا هم ورکړي یو سړی په دې نیت پرېوتی زه به سهار لمونځ په جماعت کوم پته نشته زموږ خلک دا نیت کوي که نه کوي راضي خو نه نیت دا کوي که نه کوي خو دغه نیت باندې به د سهار نه ولاړې جماعت له الله بیا هم ثواب ورکړي به هر حال الله وایي داسې خلک په ډېره سخته ورځ کې به په سکون باندې نه به پریشاني وي نه به غم وي نه به مشکلات وي الله دې موږ ټول ته رانصیب کړي